السلام علیکم. کورمه کې یو عجیبه گیم روان دی. دلته کوم خلک دي، دلته کوم جوانان دي، دلته کوم بچي دي، دلته کوم زړه دي، دلته فرد هر یو کس څه نه څه طریقې سره وار کې یا جنګ کې یا دغه مسلو کې یا د زماني کوم تنازعات دي دغو کې انګیج کړی دی. د کوم جنګ شروع دی دینه یوه هفته مخکې یو جنګ شروع په بډر باندې څه کې د شورک والا ملیخیل پرنټ باندې و هغه بارډر پار کوم دشمنان دي هغوی سره جنګ کولو. هغه جنګ هغه جړ سم ختم نه بیا په بل ځای باندې جنګ مسلط شو. بیا هغه جنګ سم شروع نه بیا په بل ځای مسلط شو، بیا په بل ځای مسلط شو. کلي دي هغوی باندې همیشه دپاره کله په بارډر باندې کله په بل ځای باندې دا جنګونه مسلط کیږي. دي وجه مین وجه څه کوم دی هغه خو د زمیني تنازعات دي. خو یو سوال دا دی چې زمیني تنازعات باندې دوره تیر شو. درو کلو کې څه کوم مړي وشول، تقریبا 200 نه پورته څه کوم کسان ونې شهیدان شول. هغه دپاره اوسه پورې نه لینډ کمیشن جوړ شو نه دا بلې طریقې سره حل شو. که موږ سوچ وکړو ضلع کورم کې ښه ټیک ټاک ریونیو سیستم هم شته، ریونیو تاریخ هم شته. هغه په باوجود دلته کوم کسان دي هغه کوم ذمه دار خلک دي هغه دې باندې هیڅ قسم ته اکشن نه خلي. بل طرف ته کوم اعلی حکام دي، چاهې هغه وزیر الله دی، چاهې هغه نور کوم هغه دي، هغوی ته سره پرشنار د پاکستان حساب بریښي نه. اوسه پورې دوره غټ لوس وشو. اوسه پورې وزیر اعظم په یو سټیټمنټ نه راغو. سی ایم یو نوټس واخیستلو خو هغه باندې هیڅ قسم ته اقدام نه وشو. دلته کوم ذمه داران راشي هغه 15 ورځې نوسي، هغه نه بعد 15 ورځې بعد اوسي وځي. کورمه کې کوم یو جنګ کیږي هغه 2 ورځو نه کم یوه ورځ زیان اخلي. اوس دغو جنګو د وجې کوم هیومانیټیرین کرایسس ورته هغه شروع شوي دي. د میډیسن د ادویات د شی خوردنوش او دین علاوه سکول ولا وړکو ایجوکیشن تباه شو، آنلاین کاروبار تباه شو. دین علاوه کوم معاشات باندې هغه باندې منفي اثرات پرېوتلو. هغه واړه بچي چې هغه به دې ټیم کې سبق ویلا یا کلاس کې به کتاب هغه نن سبا لاس کې هغوی لاس کې میزایل پرزي وي، نړۍ وي، مردکي وي ورسه ویلې ریاست انده شوي چې هغه بچي ورته لاس کې میزایل ورکړي، موټر ورکړي. دویمه خبره دا چې په کار داسې و چې دغه وخت کې ښه ټیک ټاک سکولونه کلاوی ایجوکیشن ورکېدلی، خو نه زموږ کوم سکولونه دي هغه د په مزایلو هټ کېږي. او دلته کوم ذمه داران دي بس څه ورکې وایو چې اوسه پورې هېڅ قسم ته یو پراپر حل اوسه پورې نه راووتلو. همیشه مخکې به چې د کالو کې یو جنګ وشو، اوس 2 میاشتې بعد یو جنګ کېږي. 2 میاشتې بعد ریاست کې نه غټې غټې خودکار او څه دلته 12 پټ رینج کوم میزایل دي هغه هم استعمالیږي. ریاست کې نه استعمالیږي. ریاست ریټ کومه دی، ریاست دلته نظام کوم دی چې هغه دغه خلک ونیسي او دوی په خلاف اکشن واخلي یا دغه معاملاتو نه د خلک باش کړي. دا څو سپلیه نشان دي. تقریبا یوه نیمې میاشتې نه کورمه حالت جنګ کې دی. دینه مخکې هغه کله سنټر کورم کې خوارج، کله بارډر جنګ، ټارګټ کیلینګ، کله جنګلو کې خلک مړ کېږي. خیر خلک به کوي څه ویلې په د ضلع کورم د پاکستان حصه نه دی. که پاکستان حصه نه وي بیا پرېږدي چې د افغانستان بل څه سره خو به وشي که نه. نو دا د مو زړه درد و. دا ویډیو زه بهي صحافت نه هټ کې جوړوم. په کار دی چې دغه خلک د مزید جنګ نه وبسي. که جنګ نه وبسل روان وخت کې به دا خلک بیا وحشي ترین خلک وي او دا به هر چا دپاره ډېر زیات خطرناک